علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو د پردو جنکو سره په موبایل خبرو کولو اخرنی انجام عزتمنو مرګ دی. نن عزتمنو څنګه سلیم خلک د میني جینۍ سره په موبایل باندې خبرې اترې کول. د امیني جینۍ خپلو وروڼو ته وویلې، خپلو وروڼو یې دغه خلک ته کېنول او جینۍ په موبایل باندې دغه خلک خپل کور ته راوغوښتلو چې څه ټیم کې عزتمنو خلک دغه جینۍ کور ته ور داخل شوی دی. د پاسه جینۍ خپلو وروڼو ته ټلیفون کړی ده او ورته ویلې راشئ. مینهوالو دغه خلک یې وهلی دی، ټکولی دی او بیا یې د هغې نه بعد خو وچلی دی. راځئ مینهوالو ما سره په دې ویډیو کې تاسو مکمل حقیقت کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو هره ورځ دغسې ناروا کارونه کېږي او بیا پکې عزتمنو خاص هلکان پکې وژلي کېږي چې نن څنګه عزتمنو ویلې کېږي چې د نوښار په علاقه کې عزتمنو دا واقعه مخې ته راغلې ده. د خلک عزتمنو د شپږو میاشتو نه جینۍ سره په موبایل باندې خبرې اترې کولې او مینهوالې جینۍ ته به دغه خلک ناروا خبرې کولې او جینۍ له اخره کې غوسه ورغلې ده. جینۍ خپلو وروڼو ته ټول حقیقت ښکاره کړی او ورته ویلي دي چې ګوره دغه خلک راسره ما تنګوي او خبرې راسره کوي. مینهوالو وروڼو ورته بیا ټولو سلا کړې ده او ورته ویلي دي چې به دغه خلک خپل کور ته راوغواړه او دا به موږ دلته کې بیا به ووهو اوبه ټکو یا به ورته مور او پلار ته ووایو. مینهوالو جینۍ هغه شانتې کړي دي چې خلک یې خپل کور ته راغښتی دي او وهلی دی، ټکولی دی په خپلو وروڼو باندې. عزتمنو دغه نه یې لاس او خولې ملامت کړي دي. بیا عزتمنو د په وهلو ټکولو سره عزتمنو دغه خلک خو یې وژلی دي. الله تعالی دې نور مسلمان د داسې حادثې نه وساتي. مینهوال زموږ د دې ویډیو مقصد همدا دی، هېڅکله چا سره په موبایل باندې غلطې خبرې اترې مه کوئ، مه د پردو جنکو سره، او خدای مه کړه الله مه کړه دغه شانته واقعه به درته بیا مخې ته ودرېږي. زموږ داسې عزتمنو چینلونو د معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.